بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة في رمضان. عائشة رضي الله فرمائي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى منزو کو یو جماعت کې ذات ليلة یوشپا في رمضان فرمضان کې وصلى بصلاته ناس، پس منزو کو و منز د نبی علیہ السلام باندې خلقو هم د نبی علیہ السلام سره منزو کو. ثم صلى من القابلة، نبی علیہ السلام بیا راتلون کې شو هم دغه شانتي وکړو، هغه شانتي منزو کو امامتي وکړه کسانو. وکثر الناس، پس زیات شو خلق. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة او الرابعة، بیا را جمع شو خلق په درېمه شپه باندې او الرابعة یا په څلورمه شپه باندې. نو فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بیا راونوتو رسول الله صلى الله عليه وسلم دیوتا. فلما أصبح، کله چې سبا شو سحر شو، نو قال نبی علیہ السلام وی قد رأيت الذي صنعتم، په تحقیق سره ما ولیدو هغه صنعتم چې تاسو کوم وکړو. نو فلم يمنعني من الخروج، نزمن نکنم دروتونا الیکم تاسو ته الا، یعنی زه په دې وجه راونوتم تاسو ته الا انی خشیتو، زه په دې خبره یریدم ان تفرض علیکم، چې فرض به کړی شي په تاسو باندې، یعنی دا تراویح یاد دی. زه د دې وجه نه راونوتم چې ستاسو شوق ډېر زیات او داسې نه چې په تاسو باندې فرض نشي. مونږ چې رکعت اوږد شي نو مونږ تنګېږو، امام بدلو، جماعت بدلو، هغه جماعت ته نور ځو چې په هغې کې اوږد مونځ کوي، اوږدې تراویح کوي. صحابه کرام رضی الله هغو به په قرآن پوهېدل، وایي نن د رکوع شپه ده، نن د قیام شپه ده، نن د سجدې شپه ده، نن د دعا شپه ده. څلور کسان داسې تېر شوي دي چې په بیت الله شریف کې دننه 2 رکعاته نفل کړي دي او په هر رکعت کې په اولني رکعت کې قرآن شریف ختم کړی دی، 10 سپارې قرآن. عثمان رضی الله چې حرم شریف ته راغی او بیت الله شریف ته ننوتو، د 2 رکعاتو نفل نیت یې وتړو، نو په اولني رکعت کې پوره قرآن شریف پوره ختم کو. او دویم تمیم دارمی رضی الله، دا یو صحابي دی، دی چې کله راغی حرم شریف ته نو بیت الله شریف ته ننوتو او د 2 رکعاتو د مانځه نیت یې وکړو، په اولني رکعت کې پوره قرآن ختم کو. او دریم سعید ابن جبیر رضی الله صحابي دی، بیت الله شریف کې دننه د 2 رکعاتو نفل نیت وتړو، په اولني رکعت کې پوره قرآن شریف ختم کو، پوره 10 سپارې. او څلورم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، 55 امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 55 پیدل حجونه کړیو. نو ده هم خانه کعبه کې دننه د 2 رکعاتو نفل نیت وتړو او په اولني رکعت کې پوره قرآن شریف ختم کو، 10 سپارې. او نن چې یو قاری ختم کوي نو مشران په مخ کې سب کې ولاړی او کشران څوک وایمې کوي، څوک خولې ته وباچي، څوک ستورو ته ګوري، څوک کوي سبا وخت لري او نن سیمه ده، ټول وخت په دې کې خراب کړي. دغه لکه مقال الله پاک انسان له ورکړي توفیق ورکړي جومات ته دی لاړ شي او بیا به جومات کې هلته په ده باندې هغه نفس دومره زوروري، ده پرې 11 میاشتو کو دومره طاقت ورکړی چې هلته بیا په ده غالب شي. نو که بالفرض هم موږ په دې باندې عمل وکړو چې اعتدال راولو په خپل روجماتي کې او په خپل پېشمني کې، په خوراک باندې، په اوبو باندې، په دې شیزونو کمی وکړو، نو نفس به هم کمزوری شي او شیطان خاص شته نه. ځکه چې هغه حدیث کې راځي چې مرض الشیاطین
یا وصفدت الشیاطین دا چې دي داسې شیطانان د الله پاک سرکشه شیطانان د الله پاک تړلي نو بیا دا جنگ جګړې دا رقم طرف نه راځي نو دا د انسان د نفس چې کمیوي دا د په دې یولسو میاشتو کې دومره مضبوط کړی او طاقت ورکړی چې دا بیا د په دې ثابته دغه کې یو میاشت کې د په یو خبره کله چاله په جنگ ورولي کله په غویمو کله په غانو په دغه کې د چې بیا ختی دا د نفس ته دغه د وجنه طاقت ته وجنه چې هلته کې نفس دومره طاقت ورکړل چې هغه دې نه پریدي نو چې په دې میاشت کې مونږ ذلیل کو کمزورې کو نو باقي میاشتې به هم هغه عملي الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي